الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قطات. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسان من نار. وقال عليه الصلاة والسلام: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله يعني من عمل فقد تاب عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تهزر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مدح الفاسق غضب الرب تعالى واهتز له العرش. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. عزت مندو میاندو خیاندو مشرانو کشرانو او خوږو مزولو، د انسان په جسم کې یو وړوکی غوندې عضو دی چې هغې ته ژبه ویلی شي. دا اگر چې ډېر وړوکی غوندې عضو دی لیکن د دې فایده او نقصان ډېر زیات دی. که په صحیح طریقه باندې استعمال شي نو فایده یې ډېره ده، او که په غلطه طریقه استعمال شي نو نقصان یې ډېر دی. په دې وجه باندې مونږ ته د دې په باره کې ځان خبرول پکار دی چې مونږ په کومه طریقه باندې دا استعمال کو. که دا مونږ ته پته نه وي او په غلطه طریقه استعمالو او ټول عمر مونږه د دې خیال نه ساتو نو پته نه چې څومره ګناهونه په خپل ځان باندې مونږ راجمع کړو. او که نه پته راته ولګېده نو داسې دومره مشکل کار نه دی، خبره کړي نه کړي، چې کوم ځای کې خطره وي هلته به ژبه نه خوځو، او چې کوم ځای کې فایده وي هلته به ژبه خوځو. خبره صرف دومره ده. نو د دې په باره کې فکر پکار دی. نو دا بیانونه چې کوم کیږي دا اصل کې د فکر پیدا کولو دپاره کیږي. اصل محنت خو خپل خپل دی چې څومره څوک اثر اخلي دومره ورته فایده رسي. نو الله جل شانو د دې په باره کې چې کوم ارشاد فرمایلی دی اول به زه هغه بیان کوم. الله پاک فرمایي چې هغه انسان څه لفظ د خولې نه نه وي ویستی مګر یو کس د دې د لیکلو دپاره تیار وي، نوټ کولو دپاره تیار وي. یعنې هغه فرښتې چې کوم ته مونږ کرامن کاتبین وایو، هغه فرښتې د هر چا سره موجودې دي، او چې څنګه یو خبره د خولې نه بنده وباسي فوراً یې هغه نوټ کړي وي. نو دې نه پته دا ولګېده چې موږ ته په د خپله ژبه مکمل کنټرول پکار دی. ګورئ بعضې خلک صرف
دې لپاره چې خلک ما ته ټوکمار ووایي نو ټوکې کوي او پای کې دروغ وایي. نو که چا خلکو ته ټوکمار ووایي نو څه فایده؟ هغه ته پې څه فایده ورسېده؟ که زه چاته جوکر ووایم نو په دې به خوشحال شي؟ یقینا په دې به خفه شي. نو دا کس د خپل ځان نه د جوکر جوړولو کوشش کوي چې لکه زه خلک خندومه. خندول څه بده خبره نه ده، خو په دروغ خندول دا بده خبره ده. په بل چا باندې څه عیب لګول چا پکې نشته دا بده خبره ده. د چا په باره کې داسې خبره کول چې هغه پې ناراضه کېږي دا بده خبره ده. نو مونږ ته پکار دي چې د خپل ژبې لږ حفاظت وکړو. اوس به اول مونږه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه کلمات مبارکه چې د دې په باره کې ارشاد فرمایلي دي په هغې باندې به لږ غور وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس ماته د دې ضمانت راکړي چې د ده په دو داړو په منځ کې کوم دي یعنې ژبه د دې ضمانت راکړي او کوم چې د دوو پتونانو په منځ کې دي د دې ضمانت راکړي زه ورته جنت ضمانت ورکوم. یا د دوی دوه څیزونو چې که څوک حفاظت وکړي ځکه ډېر ګناهونه دې سره تړلي دي نو که څوک د دې ګناهونو ځان بچ کړي نو الله تعالی به د ډېر څه نه بچ کړي. اوس ظاهر خبره ده چې یو کس په دې باندې اشکال کولی شي چې دا خو دوه خبرې دي نور خبرې خو پکې نشته لکه د مونځ باره پکې خبره نشته دغه شان زکات باره کې د روژې باره کې دا ټولې خبرې پکې نشته په دوه څیزونو باندې به خلک بچ شي. نو زه یو خبره کوم ګورئ جي بخولو والا څوک دی؟ الله پاک دی. که الله تعالی څوک بخي نو هغه ته څه مشکل دی؟ یو خبره. دویمه خبره د یو څیز په برکت باندې بل څیز ورکول لکه مثلا دروغ باندې نه وایي نو دې ډېرو ګناهونو نه بچ. یو کس بدنظري نه کوي د ډېرو ګناهونو نه بچ. تاسو به شاید معلوم نه وي د پاکستان ډاکټران خو دې نه کار نه اخلي لیکن د بهر ملک ډاکټران په دې باندې کار کوي. دا ماته یو ډاکټر ویلی دي هلته راغلی و ماته وی زما پروفیسر چې و زما څه مسایل وو نو زما نه باقاعده انټرویو واخیسته او په ما کې 20 بیماریانې نوٹ کړي چې دا 20 بیماریانې دي. بیا په هغې باندې غور وکړو باقاعده چې دا 20 بیماری د کومو اصل بیماریو نه جوړیږي پته ولګي چې د 5 نه جوړیږي 5 بیماری خاص چې د دې نه بیا نورې بیماری جوړیږي. بیا په 5 باندې غور وکړو چې دا 5 د کوم بیماریو نه جوړیږي پته ولګي چې 2 بیماری وي بس بیا دغه 2 علاج وکړو. په خبره پوه شئ تاسو مطلب دا چې دا یو بیماری نه بله بیماری جوړیږي نو چې کله یو کس د هغې بیماریو علاج وکړي نو نور ورسره په خپله ټیک شي. نو دې لحاظ سره چې حضور صلی الله علیه وسلم دا کوم خبره فرمایلي ده چې ما ته د دوو څیزونو ضمانت راکړي زه ورته جنت ضمانت ورکړم اسانه خبره چې د حضور صلی الله علیه وسلم الفاظ د الله پاک ته طرف نه وي. حضور صلی الله علیه وسلم باره کې الله تعالی قرآن پاک کې فرمایي چې نه خبره کوي حضور صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه مګر چې ورته وحي وشي په وحي باندې خبره کوي. نو چې کوم خبر الله پاک مونږ ته رارسوي د حضور سم په ذریعه باندې مونږ پکې بیا سوچ ولګوو بس خبره صحیح ده. نو دې مطلب دا چې په دې باندې مونږ ته غور پکار دی. بیا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي او دا حدیث شریف بخاري حدیث شریف دی مطلب دا صحیح حدیث شریف دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسلمان ته کنځله کول فسق دی. فسق هغه څیز ته وایي چې یو کس کلاو ګناه کوي شرمیږي نه کلاو ګناه کوي. یو خو پټه ګناه که نه انسان د نور خلکو نه پټه کوي بل هغه ګناه چې هغه څرګنده باندې کوي نه شرمیږي نو فاسق هغې ته وایي. نو حضور صلی فرمایي
چې مسلمان ته کنزل کول چې کوم دی دا فسق دی او د قتلول کفر دی، د قتلول کفر دی. دا حدیث متفقون علیه دی شریف دی، د بخاری شریف هم دی او د مسلم شریف هم دی. افسوس چې نن سبا په دې زمانه کې د دې کنزلو په باره کې بالکل د خلکو د ذهن نه دا خبره وتی ده او بعضې خلک په خبرو کې کنزل کوي، په ګپ شپ کې کنزلې کوي او دا خیال وي چې دا څه مسله نه ده، دا څه ګناه نه ده، یو بل ته کنزلې کوي او په دې باندې څوک خفه کېږي هم نه. دا د ډېر بېغیرتۍ مثال دی. بس چاته د مور خور کنزل څوک وکړي او په یې باندې څوک خفه کېږي نه، دا به څه شی؟ دا خبره بېغیرتي ده. نو کنزل دا ډېر خراب عادت دی. انسان ته پکار دی چې ژبه په داسې ځینو باندې ګنده نه کړي. د دې خبرو نه خو چپ پاتې کېدل ښه دي چې بنداړو خبره ونه کړي چې داسې خبرې کوي. کوشش پکار دی چې انسان زیاتر خاموش وي، لږ خبرې کوي، لږې خبرې کوي. او پښتانه وایي چې الله پاک تا ته دوه غوږونه درکړي دي او ژبه، مطلب دوه غوږونه دي، مطلب خبره ډېره اوره او لږې کوه. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صمت نجا، چې چا خاموشي اختیار کا هغه نجات وموند. ځکه د ډېرو بدو خبرو نه بچ شو، د چغلۍ نه بچ شو، د دروغو نه بچ شو، د کنزلو نه بچ شو، د غیبت نه بچ شو. دا ډېرې خطرناکې بیماری دي، لیکن چې څوک خاموشه وي هغه د دې نه بچ شو. په دې کې یو بله خبره هم ده، خاموشي چې کوم دا چې څوک د دې تربیت واخلي د یو بله فایده رسوي. او مشران وایي چې اول یې وتله او بیا یې وکړه، یعنې خبره پهله تولو پر بولو. نو چې تا ته موقع نه میلاویږي د تللو نو څنګه به وتلې؟ چې مسلسل خبرې کوې نو تللو کوم وخت کې به تلل کې؟ نو چې ته خاموشي زده کړې چې خاموشه پاتې کېدی شي، نو دې دوران کې به ته ماشاءالله سوچ وکړې چې دا خبره زه کولی شم او که نه شم کولی، دا خبره ښه ده او که ښه نه ده. تاسو سوچ وکړئ دا فارن آفس والے چې وي دې چې خبرې کوي ډېر په ورو ورو کوي، بلکې په منځ کې سوچ کوي او خبره کوي. هغې وجه څه ده؟ ځکه چې ته دا پته ده چې زما په یو خبره باندې زما ملک ته ډېر نقصان هم رسېدی شي او فایده هم رسېدی شي. نو دې سوچ کوي چې که زه دا خبره مه وکړم نو د دې نه به څو خلک څه مطلب والي، او که دا مې وکړم نو د دې خبرې نه به څه مطلب والي. ډېر په خیال باندې خبرې کوي، په سوچ باندې خبرې کوي، په ورو ورو خبرې کوي. د کشن وکیلان چې کوم دي هم په ورو ورو خبرې کوي، په عدالت کې په تیزۍ سره خبرې نه کوي. هغې وجه دا چې هغې ته پته ده چې زما مقدمه په دې باندې خرابېدی هم شي او ښه کېدی هم شي. ما سوچ کړی دی دا ډاکټران چې یو خو ډاکټران وي که نه عام MBBS ډاکټر، یو سپیشلیست ډاکټر. MBBS ډاکټر ورته فوراً دا خبره وایي دا څیز داسې دی، سپیشلیست درته فوراً نه وایي. هغه ورباندې کېدی شي ټیک ده، نه په دې کې دا چل دی، مطلب دا داسې انداز کې خبره کوي ځکه چې هغه ته پته ده چې هغه ته نور خبرو خیال وي چې دا خبره داسې ده او دا خبره داسې، په دې کې ماته څنګه خبره کول پکار دي، په سوچ باندې کوي. او دا عام ډاکټران چې کوم دي دی بې سوچه خبرې کوي. نو دې مطلب دا شو چې څومره د کس ذمه داري سیوا کېږي دومره هغه په سوچ باندې خبرې کوي. دا څوک چې دقه شان خبرې کوي که نه مسلسل، نو دا ذمه داري نه اخلي، یعنې د دې ذمه دارۍ نه خبر نه چې ما دا کومه خبره وکړه په دې باندې په چا باندې کوم اثر کېږي او زما په عملنامه کې څه جمع کېږي.
نو دې دپاره کوشش پکار دی چې مونږ لږ په طریقه باندې خبرې وکړو. دې دپاره خاموشي زده کول ضروري دي. الحمدلله زمونږ ملګري چې کوم دي که زنانه دي که سړي دي نو چې چاته دا احساس وشي چې د ما دا خبرې چې کوم دی لکه غیبت شو یا دروغ شو یا دا څیزونه د په ما کې شته چې علاج غواړي نو موږ ورته لومبنۍ مجاهده دغه ورکوو د خاموشۍ ورکوو د خاموشۍ مجاهده چې خاموش بنده پاتې کېدی شي. بس دا ورته وایي چې ستا ډېر زیات غواړي خبرو ته نو 10 منټه د پسې هغه خبره وکړه. 10 منټه مه کوه، 10 منټه انتظار وکړه. و دا 10 منټه انتظار کې دی دا انتظار زده کړي، یعنی انتظار کول خاموش کېدل دا دې زده کړي. نو بیا وروسته دی ورباندې سوچ هم کولی شي، په سوچ باندې خبره کولی شي. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې چغلخور به په جنت کې نه داخلېږي. څوک چې چغلي کوي او په جنت کې نه داخلېږي، ډېره خطرناکه خبره. چغلي څه ته وایي؟ چغلي دا ده چې ته د یو کس نه خبره واورې او ورشې د هغه مخالف کس ته وکړې چې خو ستا باره کې دا وایي، او د هغه نه چې واورې هغه ته یې وړې یو څه چې ستا باره کې خو دا خبره داسې کوي، دا چغلي ده. که هغه رښتیا ولیني تاسو سوچ وکئ کله چې اور ولګي د اور د مړ کولو کومې طریقې دي؟ اور مړ کولو په کومه طریقه باندې کېږي؟ 3 مشهورې طریقې دي. یا ور باندې اوبه واچو، یا ور باندې کاربن ډای اکساید بلې هغه ور باندې واچو، او یا چې کوم دی نو څه کمبل بمبل ور باندې واچو. دا کمبل ور باندې ولې اچوي؟ چې دی د اکسیجن نه بچ، ځکه اکسیجن سره اور زیاتېږي. نو چې تا ور باندې اکسیجن بند کړ خود به خود اور به مړ شي. اکثر خلک وایي کمبل خو به پخپله اور اخلي، وایي هله به اور اخلي چې اکسیجن ورسره وي که نه، چې تا ور باندې اکسیجن بند کړو بیا خو اور نه اخلي. نو دې لحاظ سره چې تا ور باندې کمبل واچوله نو اکسیجن دې ورته بند کړو. دغه حساب سره که ته یو کس نه خبره واورې هغه کس عمق رښتیا خبره بل ته ورسې نو دا تا ورته اکسیجن ورسولو، یعنی تا هغه جګړه زیاته کړه، هغه ته دا خبره ورسوله، هغه خو مخکې نه په جګړه دي. نو تا چې ورته دا خبره ورسوله نو هغه به نور هم دغه شي دا وایي ګوره دا خبرې کوي. دغه شان دغه نه د خبر راواسته دلته یې راواسته به دلته هم دې اور ولګولو. نو دا اور چې ولګېدو دا اور ګورې اسانه خبره نه ده، دا به تا باندې اور لګوي په قیامت کې. نو لہذا چغلخورۍ نه ځان بچ کول پکار دي. چغلۍ په باره کې حدیث شریف دا دی چې چغلخور به جنت کې نه داخلي. بل په حدیث شریف کې راځي چې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې بېشکه رښتیا دا نیکي ده او نیکي بنده جنت ته رسوي، او بدی بل دروغ چې کوم دی دا بدی ده او بدی بنده دوزخ ته رسوي. نو دې مطلب دا شو چې موږ ته پکار دي چې رښتیا وایو، رښتیا وایو، ځکه دا به موږ جنت ته رسوي. خو په هغه ځای کې به رښتیا وایو چې کوم ځای کې رښتیا پکار دي. بعض ځای کې خاموشي بهتره وي، لکه ما چې استاد چغلۍ خبره وکړه اوس که رښتیا خبره هم ته هغوی ته ورسوله نو هم جګړه جوړېږي. هغه وخت کې خاموشي ښه ده. بلکې که کوشش د نه کېږي نو په منځ کې د صلح خبره وکړه. یو حدیث شریف دی، یو کس دی هغه چې کوم دی نو په امت کې څه داسې خبره وکړه چې پای کې په امت کې اختلاف پیدا شو، نو دی به دوزخ ته ځي. او یو کس دی ساده کس دی لیکن دغه په وجه باندې په امت کې جوړ پیدا شو، نو دی به جنت ته ځي. اختلاف پیدا کول نه دي پکار، بلکې کوشش کول پکار چې په خلکو کې ها ماشاءالله جوړ راشي. د شیطان کوشش دای چې د ښځې خاوند په منځ کې
اختلاف راولي، نو هغه بیا خلک استعمالوي. نو داسې خبرې خاوند ته د ښځې باره کې وکړي چا پې غوسه شي، او ښځې ته د سړي په باره کې داسې خبرې وکړي چا پې خفه شي، او پړونو کې خیرې راشي، او اخر د هغې نه څه جګړه جوړه شي. داسې نه بالکل ځان ساتل پکار دي. نن سبا خلک د دې څیزونو خیال نه ساتي، نو تاسو کو سوچ کوئ نو بعض وخت کې جګړه وي، ګرمه جګړه وي، نو خلک داسې کوي چې لکه د جګړه نور هم زیاده شي. انا لله راجعون. جګړه خو اور دی، نو که اور د مړ نه کو نو دا اور پتا لګي. لہذا کوشش پکار دی چې د دې څیز نه بنده ځان وساتي. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل آیا تاسو ته معلومه ده چې غیبت کوم څیز دی؟ صحابه کرامو ته غیبت کوم څیز دی؟ هغوی عرض وکړو چې الله د الله رسول زیات پوهېږي. دا د صحابه کرامو یو جواب و اکثر چې نه به چېرته دا تپوس وشو نو هغوی به دا خبره په دې انداز کې وکړه چې موږ ته الله پاک څه خبر رسول غواړي، نو به کې ولې رکاوټ جوړ کړو. نو به وي چې الله او د الله رسول ښه پوهېږي. نو حضور صلی الله فرمایل چې غیبت دا دی چې دا خپل رور د څه خبرې داسې تذکره وکړي چې هغه په هغه ښه نه لګي. لکه دا په مخ کې وکړي نو به پرې خفه شي. نو چې تا په شیشه کومه خبره وکړه هغه چې په هغې باندې هغه خفه کېږي، دا غیبت دی. صحابه کرامو تپوس وکړو چې آیا کوم کار باره کې چې موږ خبره کوو نو هغه که زما په رور کې اصلي موجود هم وي، لکه مثال په طور باندې یو کس دی هغه چې کوم دی نو یعنې ټیک دی، مطلب قد کم دی، نو که ما دغه په باره کې ووایو چې دغه کم قد دی، قد کم دی که نه، نو دا خبره خو رښتیا ده. نو حضور صلی الله وفرمایل چې دغې ته غیبت وایي، او که هغه پکې نه وي نو بیا خو بهتان دی. که هغه پکې نه وي نو بیا خو بهتان دی که تا داسې خبره وکړه. یو ځل حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها داسې خبره کړې وه د بل مور په باره کې. حضور هم ورته ډېر زیات تاو شو چې که تا داسې خبره وکړه چې که دا په اووه سمندرونو کې واچول شي ټول به تریخ شي. داسې خبره دې وکړه. د دې مطلب دا شو چې موږ ته ډېر زیات احتیاط پکار دی. د چا په باره کې تبصره هسې اس بیسه نه دي کول پکار. څه فایده؟ مثلا یو کس دی هغه شوم دی او ما چاته ووایي چې هغه شوم دی، نو ما ته پې څه فایده راورسېده او نقصان یې راورسېدو، ځکه غیبت شو. غیبت شو. ګورئ زه ته اسانه خبره کوم. بیماری خو شته که نه په دنیا کې؟ ناجوړه کېږو. اوس چې زه ناجوړه شوم نو زما علاج به څوک کوي؟ څوک به کوي؟ ډاکټر به کوي. که بل یو کس ما ته د دې علاج په باره کې څه خبره وکړي نو زه منم یا منل ما ته پکار دي؟ نه منم. نو چې نه مطلب چې نه منم نو خبر د بنده ولې وکړي چې منلو ضرورت یې نشته؟ خبره پوه شئ تاسو که نه؟ د منلو ضرورت یې نشته، ځکه چې هغه زما ډاکټر نه دی، او ډاکټر چې ما ته ووایي زه به یې منم ځکه چې ما ته فایده رسوي. دقه حساب د روحاني بیماری دی. لکه یو کس دا شوم دی، روحاني بیماری ده. نو که زه دا خبره وکړم زه د هغه پیر نیم، شیخ یې نیم، نو ما ته ضرورت څه دی ځکه چې زما په خبره باندې خو نه سمېږي. زه ډاکټر نیم یا پیر نیم، شیخ نیم. ها که شیخ وي هغه ویلی شي، هغه ورته ویلی شي ځکه چې خو علاج کوي. هغه ورته شومتیا پرېږده، نه به د هغه په خبره باندې خفه کېږي او نه به غوسه کېږي ځکه چې هغه ته فایده رسي. او بل عام کس که دا خبره کوي نو چونکې د هغه باندې منل لازمي نه دي، لہذا
هغه دې ولې دا خبره وکړي؟ د دې مطلب دا شو چې داسې خبره نه دي کول پکار چې څه فایده یې نشته دی. حضور صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې د اسلام بله خوبي اله ملاویږي یو کس ته چې د داسې خبرو نه ځان بچ کي چې د هغې هېڅ فایده هغه ته نه ملاویږي. ترک ما لایني ولته جوړ مطلب لایني چې کوم لایني څیز دغه ترک. نو دا خبره چې زه د بل په باره کې کوم چې دا شوم دی دا زما دپاره ښه خبره نه ده. ها دغه پیر دغه شیخ هغه دا خبره کولی شي، وجه دا ده چې هغه ته د دې اجازت هم دی او حق هم دی او هغه ته فایده هم رسي. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي دا خبره ډوراله چې د اسلام خوبي دا ده چې هغه خبره پرېږدي چې له کوم نه څه فایده مقصود نه وي، نه د دنیا فایده نه د آخرت فایده. داسې خبره پرېږده، هېڅ فایده نشته، بس پرېږده یې. حضور صلی الله علیه وسلم دا هم ارشاد فرمایلی دي چې کوم کس دوه مخې وي، دوه مخې څه ته وایي چې یو ته یو څه وایي بل ته بل څه وایي، دا کس په باره کې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دغه په خوله کې به د قیامت په ورځ باندې د اور ژبه جوړه شي، د اور ژبه ورکړي. حضور صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلی دي چې کوم کس څه غلط کار کړی او د هغې نه توبه ویستې وه او ته بیا ورباندې پیغور ورته ورکړې چې تا خو داسې. په دې کلو کې دا خبرې ډېرې کېږي. یو کس ته مخکې ګنهګار و، غلط کارونه ته نه کېدل، بیا الله پاک ورته توفیق ورکړو، توبه یې وویسته، ښه کس شو. اوس که ته ورته پیغور ورکړې چې ته خو داسې وې، نو دا خبره څه ده؟ حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی به تر هغې پورې نه مري تر څو پورې چې د ده نه دا ګناه ونه شي په کوم باندې چې ورته پیغور ورکړی دی، ده نه به هم دغه ګناه کېږي. وجه دا چې ده هغه کس ته پیغور ورکړو چې کوم الله پاک معاف کړی دی، ځکه توبه خو چې بنده وباسي خو الله یې معاف کړي که نه، او ګناه یې معاف کړي. نو چې الله معاف کړی دی ته ورسره څه حساب کې تا سره د هغه د حساب څه پاتې شو؟ ګناه یې د الله کړي ده که نه، نو بس هغه معاف کړو، هغه توبه وویسته، خبره ختمه شوه. یو ځل دا کار شوی اوس او حجرج دا دوه قبیلې وې انصارو، دوی په منځ کې دشمنیانې وې. مخکې د حضور صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې دشمنیانې وې، ډېر قتلونه پکې شوي. د حضور صلی الله علیه وسلم په وجه باندې دوی راوځی شو، یو بل سره محبت هم شو، دغه شو، پر ورورولي جوړه شوه. یهودیانو باندې دا خبره ښه نه لګېده چې دوی ولې یوځای شو، ځکه دوی خو به د یو بل نه دغه اخیسته چې مطلب دوی په خپلو کې نااتفاقي وو، نو په دواړو باندې به یو قسم خپل حکومت چلولو. نو یو یهودي د دوی په مجلس کې ناست و او د مثلا د یو قبیلې چې جنګونه په منځ کې شوي دای چې د بلې قبیلې په باره کې کوم شعرونه ویلي وو، هغه یو شعر یې وویل. دا بل قبیلې قسم ناست و، هغه د هغې مقابله کې چې کوم شعر ویلی شو هغه یې وویل، چې شاعري خو ډېره وه که نه په عربو کې. دی په مقابله کې مخکیني بیا بل شعر وویل چې هغه لکه داسې ویلی شو، بیا هغه په مقابله کې بیا بل وویل. خبر دا چې خبره بالکل جګړې ته جوړه شوه او تورې راووتې. حضور صلی الله علیه وسلم ته اطلاع وشوه، حضور صلی الله علیه وسلم زر زر رالل او ټول یې راجمع کړل او وایي زه ژوندی یم او تاسو داسې خبرې کوئ، د جهالت خبرې کوئ. او حضور صلی الله علیه وسلم ورته خبرې وکړې او په هغې باندې چې کوم دی الحمدلله هغوی په ژړا شو، یو بل سره په ملاو شو چې دا خو د دشمن سازش و. دې مطلب چې یو څیز تېر شوی دی او ختم شوی دی، ته بیا ولې راوچتې؟ څه وجه ده؟ ستا مطلب څه دی؟ نو دې دپاره داسې کس ته پیغور نه دي ورکول پکار چې خپل یعنې ګناهونه پرېښي دي.
بعضې کسان یې مثلا بلاګانې دې نه شوي، دروغجن وي، یا څه نور غلطو کارونو کې مبتلا وي، خو بیا توبه ویستي بیا معاف شي، الله پاک معاف کړي، نو هغوی ته به دا زړې خبرې نه رامخکې کوئ. یو ځل یو کس و، هغه یو کم 100 قتلونه کړي وو. دا حدیث شریف کې روایت موجود دی. یو کم 100 قتلونه یې کړي وو. نو دی یو کس ته لاړو، وی جي ما به الله معاف کړي. او ورته تا څه کړي وي؟ ما یو کم 100 قتلونه کړي وي. بیا هم تپوس کوي چې الله به ما معاف کړي. قتل خو ډېر خطرناک شی دی. ښه نو بیا ته ولې ژوند دی؟ بس هغه یې مړ کړو، 100 شو. بیا څه موده پس پیمانه شو، دا مې څه وکړل، نو خو مې نور هم زیات کړ. بیا یو بل کس ته لاړو، هغه عالم و، پوه کس و، هغه ته ووایي چې دغه شان ما 100 قتلونه کړي دي، نو ما به الله معاف کړي. هغه ورته زه ستا او د الله په منځ کې څنګه راتلی شم چې الله دې معاف کوي؟ الله خو هر څوک معاف کولی شي. نو په توبه باندې نو زه په منځ کې څنګه راتلی شم؟ توبه وباسه. بس زه توبه کوم. توبه وویسته. بیا ورته هغه مشوره ورکړه چې د دې ځای نه لاړ شه، دلته کې مه پاتې کېږه، کوم ځای کې چې دا کارونه کړي. هوښیارتیا خبره ورته دا وکړه، ځکه چې که دی هلته پاتې وي نو خلکو به ورته بیا خبرې کولې، او ده خو به توبه ویستې وه، نو دې سره به بیا څیز ژوندی شی و. نو هغه روان شو. چې روان شو نو کوم ځای چې ورته یاد کړو هلته نیکان خلک وو، چې لکه ته به هغه نیکانو خلکو سره یې نو ته وبچې. نو په لاره کې د مرګ وخت رالو. فرښتې دواړه قسمه رالې، هم د عذاب فرښتې رالې، هم د رحمت فرښتې رالې. عذاب فرښتو وایي د 100 قتلونه کړي دي، د ده روح به هم په دې طریقه قبض کوو. او رحمت فرښتو وایي چې د توبه ویستې ده، د ده به روح په دې طریقه قبض کوو. اخر د هغې فیصلې دپاره یو بله فرښته الله پاک راواستوله، او هغوی ورته ووایي چې دا لاره یې ناپ کوي چې دا ښې علاقې کوم ځای کې قتلونه کړي دي هلته قریب دی، کوم خراب علاقه ده، او کوم ښې علاقه چې هلته دی روانو هغه ورته نږدې ده، دا د هغې ناپ کوي. دی چې غورځېدو څه وخت کې، نو دا وخت کې د یو لیش لاره په کوشش باندې ناکه چې لکه زه ورسم که نه هلته کې د مارو هلته قبض شي. بددقه ورته الله پاک بس دغه ورکړه چې حساب وشو، نو یو لیش اخري علاقې طرف ته قریب و، نو په رحمت باندې دغه روح قبض شو. نو دې مطلب دا شو چې الله پاک ګوره داسې معاف کولو والا دی، تاسو ورسره څنګه حساب کوئ؟ او ارشاد وفرمایل حضور صلی الله علیه وسلم چې د خپل رور په غم باندې مه خوشحالېږه. رور مطلب دی لکه بل مسلمان رور، که هغه باندې څه بیماري راله، یا څه تاوان یې وشو، یا څه مرګ ورکړ وشو، ته پرې مه خوشحالېږه که ستا ورسره مخالفت ولیني، ځکه چې الله پاک په دې قادر دی چې هغه نه دا مصیبت لرې کړي او په تا باندې راولي. الله پاک ته د دې مشکل نه دي چې هغه نه دا مصیبت لرې کړي په تا باندې راولي. لکه بیماري ده، د هغه نه بیماري لرې کړي او په تا باندې کېږي، هغه ته څه مشکل دی؟ حضور صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلی دي چې د فاسق کس کله تعریف وشي، فاسق هغه کس ته وایي چې کوم په ظاهره ګناه کوي او په ګناه نه شرمېږي، کلم کله ګناه کوي، دې ته فاسق ویلی شي. نو کله چې د فاسق تعریف وشي نو دې سره الله پاک ناراضه شي او عرش وخوځي. دا ولې؟ وجه دا ده چې فسق ظاهري ګناه ده، پته ده چې ګناه ده، مخامخ ښکاري. نو ته چې د دې کس تعریف وکړې نو دې مطلب یې چې ته د دې فسق خطرې نه خبر نه یې چې دا فسق څه ته وایي، دا خو د الله نه بغاوت دی. نو ته چې د ده تعریف کې دې مطلب د دین مطلب دا چې مخالفت کې، چې کله د الله د دین مخالفت کېږي نو الله به نه ناراضه کېږي، نو الله ناراضه شي او دې په وجه باندې عرش وخوځي. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کوم کس مخامخ تا ته ستا په مخ باندې تعریف کوي، دا په خوله کې خاوره واچو،
ان مخامخ څوک تا تعریف کوي کنه او ته خو ډېر ښه سړی او فلان کې وډینګړې په خوله کې ورته خاوره واچو. هغې وجه څه ده؟ وجه دا چې انسان د خپله نیکي چې کوم ده که نه د دې حفاظت ډېر ګران کار دی. په نیکۍ باندې که د چا عجب وکړو لکه وی چې زه ښه سړی یم ځان ته ښه کس وویې نو د عجب چې کوم دی دا هم نقصان ورکوي یعنې الله پرې ناراضه کېږي ځکه چې انسان په دې ژوند کې چرته هم داسې کار نشي کولی چې واقعي د الله پاک د مرضۍ مطابق وي دا خو الله پاک په خپل فضل باندې قبلوي. ګنې موږ نه پکې څومره غلطیانې کېږي دا غلطیانو سره چې موږ کوم کار کوو او موږ وایو چې زه په دې باندې ښه سړی شوم دا خو ډېر جرأت دی. نو لهذا د خپل ښه کار باندې فخر نه دی پکار شکر پکار دی فخر نه دی پکار. فخر عجب دی او شکر دا د الله پاک هم دی. موږ وایو که نه الحمدلله الحمدلله څه شی دی؟ شکر دی که نه؟ نو شکر د الله پاک هم دی او خپل ځان ته څه ویل خپل ځان ته ښه ویل دا فخر دی په دې باندې. نو په نیکۍ باندې به فخر نه کې په نیکۍ باندې به شکر کې یعنې زه خو د دې قابل نه وم الله پاک په ما باندې فضل وکړو دا شکر دی. او فخر دا دی او څنګه ما دا کار وکړو څنګه ما دا کار وکړو دا مې چې کله راځي که نه مې ما دا کار دا بنده خرابوي. د دې نه به ځان ساتې ځکه مشران وایي ڈرتے ڈرتے کام کرو کام کرتے کرتے ڈرا کرو. په یاره باندې کار کوئ او چې کوم کار کوئ په هغې یریږئ چې پته نه چې په څه وجه باندې زما د عمل ضایع نه شي. واقعتا د خپل عمل د نیک عمل حفاظت ډېر مشکل کار دی ډېر مشکل کار دی. دې دپاره به مونږ همیشه په خپل ځان باندې بدګمانه یو. حضرت شیخ سعدي رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی ډېر لوی اوچت بزرګ و هغه دا خبره کوله وی ما ته خپل شیخ شهاب یعنې شهاب الدین سوروردي رحمت الله علیه دوه نصیحته کړي دي. شیخ شهاب رحمت الله علیه ما ته دوه نصیحته کړي دي. یو نصیحت را دا کړی چې په خپل ځان باندې ښه ګمان مه کوه په خپل ځان باندې ښه ګمان مه کوه او په بل باندې بد ګمان مه کوه. د بل کس دپاره پړه کې ښه ګمان ساته چې کیدای شي دی په دې وجه کړي. زه یو ځل تلم حقاني ته حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ژوندی و ځان وکړه مونږ عمر کم و ځوانانو نو زه ورسره ناست وم په دفتر کې نو هغه ناظم صاحب چې کوم دی نو هغه ورته به دغه راست مخکې کول چیکونه پای باندې به دستخط کول ورسره به کارګزاري م ورته بیانوله. نو کارګزارۍ کې ورته به ووایي چې فلانکې راغلی و هغه دا خبره کړې څه مخالفت خبره به ورته وکړه که نه چې هغوی دا مخالفت کړی دا چل به کړم هغه به داسې ښه بهتر د هغوی دپاره دلیل پیدا کړو هغه به ګورې په دې وجه ویلي هغه به په دې وجه ویلي بس هغه کس به دا کو بله چې نه مخالفت به ورته ختم کو کیدای شي دا په هغې په دې وجه باندې ویلي. بس دا ما وګوره ما تاسو ښه انسانان دي چې د بل مخالف دپاره هغه چې کوم دی نو دا یعنې ګوري یعنې ښه دلیل ګوري. ظن المؤمنین خیرا د مؤمن په باره کې ګمان ښه پکار دی د مؤمن په باره کې ګمان ښه پکار دی او د ځان په باره کې ګمان بد پکار دی ځکه چې تا د خپل ځان باره کې بد ګمان وکړو نو ته به ښه کېدو ته تیار شي محنت به وکړې که نه چې دا کار خو ټیک نه دی. لکه اوس مثال په طور باندې زه دا کپړه وینځم نو که 2 ځله مې ووینځله ما دا کپړه بس صفا شوه نو خو بس ختمه شو که نه خبره بس هماغه پاتې شوه. اوس که ګندم وي نو زه به ورته وایم چې دا صفا ده نو نور خلک خو ورته صفا نه وایي که نه هغه خو به ورته ښکاري او که نه ما ووایي چې دا صفا نه ده زه یې نور هم صفا کړم نو ښه ده هغه به نور هم صفا شي. دغه حساب سره چې کوم دی لکه لمونځ دی زه لمونځ کومه مثلا غلطیانې زما ډېرې دي. یو غلطي دا ده اکثر خلک یې کوي چې دا لمونځ کې دا جلسه
او قوما دا پوره نه کوي. مطلب دا چې قوما خدا دا کنه چې ته رکوع کې ولاړې او داسې پوره نیغ شي او بیا لاړ شي سجدې ته، دې ته قومه پوره وایي. او ته مثال په طور داسې رکوع دی کې او دلته رالې او دلته لاړې، نو دا قومه پوره نه شوه او دا واجب دی، لمونځ دې خراب شو، ناقص شو. دغه شان جلسه ده، جلسه کې چې کوم دی مطلب یې چې ته سجده لګې، سجدې نه پس به پوره کښېنې اول چې هغه ملا دې نیغه شي، بیا به د هغې نه پس بلې سجدې ته ځې، دې ته جلسه وایي. اوس که تا داسې وکړل چې بسیله غوندې اوچت شو بیا لاړې، نو ستا جلسه پوره نه شوه او دا واجب دی، لمونځ دې خراب شو. اوس مثلا په ما کې دا غلطي ده او ما د چا نه به اورېدل چې دا غلطي په ما کې ده او ما غلطي ټیک کا فدو شوه که نه، ښه کار وشو. خو که زه یم چې بس زما لمونځ مکمل شو او نور غلطیانو ته به خیال نه وي، نو زما نور غلطیانې به ټیک کېږي، بیا هغه به پاتې شي که نه. لکه مونځ مثلا زر کوم یا قرأت غلطیانې پکې یا پکې چې کوم دی څه نورې غلطیانې په نیت کې دا کې مسله وي، نو دا ټولې خبرې چې کوم دي چې زه ټیک کوم او مسلسل په دې لګیا یم، په خپل ځان باندې بدګماني کوم او ټول عمر زه دا مونځ ټیک کوم، نو سبحان الله مونځ به مسلسل ټیکېږي که نه ټیکېږي؟ او عجب هم په راکې نه راځي، عجب هم په راکې نه راځي. او که ما ووایي چې او ته ما دومره ښایسته مونځ وکړو، بس ځان ته مې کار وکړ. نو دې دپاره مقصد دا دی چې انسان ته پکار دی چې په خپل ځان بدګماني وکړي. نو تا چې د هغه تعریف په مخ باندې وکړو، نو هغه ته دې دا یو قسم خطر کې واچولو چې اوس به دې ځان په باره کې ښه ګمان کوي او ځان ته به کار وګوري. ها جي او وایي که نه، وایي دوست به دې وجړئ او دشمن به دې وخندوي. دشمن به دې وخندوي په دې چې د تا باره کې غلطیانې دي هغه به تا ته نه بیانوي، او دشمن او دوست خو به تا ته غلطیانې بیانوي که نه چې دا کار دې غلط وکړو، دا کار دې غلط وکړو، خبر ته فایده ورسوي. ارشاد فرمایي رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم کس دروغ پرېږدي، حال داسې دی چې هغه په باطله باندې دی، یعنې معامله ده، جګړه ده، پای کې په باطله دی او پای کې دروغ وایي او ده دا دروغ پرېښول، د الله نه ویرېدو، نو ده بسي الله پاک پته جنت په کناره باندې ځای ورکړي. او کوم کس چې داسې حق کې جګړه پرېږدي چې دی په حق باندې، خو د الله نه د یېرې په وجه باندې چې چېرته مطلب چې مظلمانه زیاتې ونی شي او د په حق باندې و، خو لیکن خپل دغه یې پرېښو، حق یې پرېښو چې جګړه ختم شي، ده ته به الله پاک د جنت په منځ کې ځای ورکړي. څومره ښه خبره ده. دې مطلب دا شو چې موږ ته همیشه چې کوم دی نو د دې سوچ پکار دی چې مسلسل د ښه کېدو عمل زمانه کېږي. او حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کوم کس دروغ وایي، د رحمت فرشته د هغه نه یو میل لرې لاړ شي چې دروغ وایي. د دې دروغو د بوی په وجه باندې، د دروغو د بدبویي چې دا فرښتې دې ته نه ټینګېږي. څنګه چا دروغ وایي فوراً ورته نه فرښتې چې کوم د رحمت فرښتې ته نه وتښتي. ها جي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلی چې مسلمان ته پیغور مه ورکو، نور باندې لعنت وایا او نه د بې حیي خبره. مسلمان چې کوم دی مطلب چې کوم نه پیغور ورکوي، نه لعنت کوي، نه بې حیي خبرې کوي او نه بد زباني کوي. الله تعالی دې موږ ته ټولو ته دې توفیق راکړي چې موږ د خپل ځان اصلاح وکړو. او د اصلاح د کارونو ډېر حمایت پکار دی، هر طریقه باندې چې وي. مثلا مدرسه جوړه شوه، ډېر حمایت یې وکړه. ماشاءالله ستا دپاره د علم یو ذریعه جوړه شوه، د نورو خلکو دپاره جوړه شوه، خوشحال شه پې. جومات جوړ شو، په هغې خوشحال شه. تبلیغ ته څوک لاړل، په هغې خوشحال شه. خانقاه جوړه شوه، په هغې باندې خوشحال شه. جهاد څوک کوي، ښه کار دی، په هغې باندې خوشحال شه. مطلب دی د ټول نیک کارونو سره د رڼه شه. نو چې ته د هغې سره یې نو څه به کېږي؟ کارونه خو به هغې کوي، لیکن زما ورسره محبت دی، د هغې محبت په وجه باندې به سبحان الله ما ته هم د هغې ثواب ملاوېږي، ما ته هم د هغې ثواب ملاوېږي. حدیث شریف راځي که یو کس لرې دی لیکن دی په زړه هغه سره دی، نو دی نږدې دی. او کوم کس نږدې دی لیکن په زړه باندې دی سره نه دی، نو دی لرې دی.
د دې مطلب دا شو چې موږ ته پکار د هر نیک کار سره پړه باندې یو، د دې سره موږ ته ډېره فایده رسي. الله پاک ته ماتم توفیق راکړي، تاسو ته هم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته.